که کوم څیز د ناروغ شوي وي یا د چا د نغلا کړي وي او هغه څیز په ایسته ګرځوي وي یا تا یو څیز یو چېرته ایښی وي او تا نه هېر شوي وي هغه تا ته نه معلومیږي هغې دپاره ته نن داسې مجرب او نایاب عمل ښیم انشاءالله ولې ستاسو چې وی کوي په هغه ټایم به درته پته لګي که غل وړي وي غل به خدای پاک داسې پیمانه کوي چې هغه به دا څیز پخپله واپس وړي که چېرې تا ایښي تا نه هېر شوي وي تا ته به الله تعالی په ذهن کې واچي هغه څیز به درته یاد شي هغه به تا خپل ځای نه راواخلي هغه عمل چې کوم دی ډېر زبردست او نایاب عمل دی یو کاغذ به راوالي په هغې باندې به ولیکي 21 بار 21 کرته بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم صفا کاغذ به راواخلي چې هغې باندې لیک کرښې مرخې هېڅ څه نه وي مطلب ډرینګ کاغذ به راواخلي په هغې باندې به دا 21 بار ولیکي او بیا به خپله کمره کې چې کوم ځای کې ته سامان ایږدي کوم ځای کې ستا خپل سیف سامان پروت وي هغه ځای کې دا بسم الله الرحمن الرحیم هغه مو هغسې کولو کېږده او په دغه ځای کې په دغه کور کې هغه انا لله و انا الیه راجعون 313 بار دا ووایه انشاءالله ولې تا کوم څیز ایښي وي تا نه هېر شوي یا درنه چا وړي وي او دغه رنګې تا نه هېر شوي وي یا کوم غل غلا کړي وي نو پخپله به انشاءالله هغه غل غلا کړي روبړي که هېر شوي یاد به شي درته او که خوا دېخوا شوي انشاءالله مخې ته به د هغه شیز معلوم شي بهترین او مجرب عمل دی که عمل هم خوښ شو مخکې مسلمانانو سره هم شیر کړي ډېر ملګري دغه تپوسونه کوي یاره مونږ کور کې داسې مسله خلک څیزونه پټوي یا څیزونه روکېږي کله یو څیز کله بل څیز د هغې دپاره بهترین او نایاب عمل دی ویې کوئ انشاءالله دعا به راته کوئ هر هغه ملګري ته اجازت دی چې کوم ملګري 200 بار درود شریف ووایي او هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک باندې پیش کی زما طرف نه اجازت تیرتا الله تعالی موږ تاسو نازل شي الله تعالی موږ تاسو خپل رضا نصیب کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته